بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک د موږ او تاسو ټول د هر قسمه مصیبت نه، د هر قسمه غم درد نه د په امن کې ساتي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د خپل رحمت په لپیټ کې دا راټول کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، نو دا وظیفه ده د محبت حوالې سره. او سړی دا وظیفه کوي او یو هفته مسلسلو کې انشاءالله العزیز محبوب سکه چې د محبوب چې کومه مور ده هغه هم به تا مني، هغه مو چې بالکل دغه ټیک دی او ستاسو خبره به دا مني. یاد ساتئ چې څومره تاسو وظایف کړي دي، په دې ټولو وظایفو کې، په دې ټولو وظیفو کې د ډیره زیاته منفرده ده او ډیره زیاته ځان له شان لري. فرمایي که تاسو ډیر زیاته مایوسه شوي یې، صرف د یو منټ عمل وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به داسې محبت پیدا کړي چې د محبوب نه به بیا تاسو ځان نشئ خلاصولی. موږ چې ته پښتو کې چنګم وایو، که نه قسم چنګم د لرکېږي نه، نو دغه شانتې به وي. ستاسو ملاقات دپاره به هغوی ترسیږي او چې کیني چک پاسي ګرځي، په ټولو حالاتو کې به تاسو یې وسه. نو چې څوک د ډیرو زیاتو عملونو نه مایوسه شوي وي، نو هغوی له صرف یو شپېرې د عملو کې انشاءالله العزیز هر قسمه بندش دا به ختم شي. که څوک د رشتې دپاره د عمل کوي، د رشتې دپاره ډیر زیات پاورفل عمل دی. که ملک دی یا که مخور ده، دوی د رشتې حوالې سره دا وظیفه کوي، ډیره زیاته بهترینه خبره ده. دغه رنګې د جینۍ مور کو دا وظیفه کوي، د لږ پلار دا وظیفه کوي، خورې وله کوي، دغه رنګې ورونه وله کوي. بالکل دا کولی شي، بل چا دپاره هم کولی شي. نو دومره بهترین الفاظ دي، د الله پاک یو نوم دی، صرف یو شپېرې ووایې، انشاءالله العزیز محبوب سکه چې د محبوب مور بم هغه هم په دې خبره باندې راضي وي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې کله ماښام شي او موږ د ماښام لمونځ دا وکړو، د هغې نه بعد به په یوه خفه باندې ودرېږو، دا ګز خفه به اوچته کړو او په ښي خفه باندې به ودرېږو او دغه رنګې په تصور کې به محبوب راولو. چې کوم ستاسو محبوب وي، چې کوم ستاسو خوښه وي، نو درې پیرې به درود ابراهیمي ووایو، درې پیرې. او دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد یا الله الله الصمد، یا الله الله الصمد، یا الله الله الصمد، دا به ووایو 21 پیرې، 21 پیرې. بیا به د هغې نه بعد درې پیرې درود ابراهیمي ووایو. خو یاد ساتئ چې کله موږ دا ذکر کوو، نو محبوب به تصور کې ساتو. چې کله هم دا وظیفه وکړله، د هغې نه بعد دا وظیفه تقریبا یو هفته وکړئ. بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک څنګه ستاسو دعا نه قبلوي، الله پاک څنګه ستاسو ارمان نه قبلوي. او چې کله د عمل برابر شي، د هغې نه بعد روزانه دعا کوئ او د الله پاک نه غواړئ. انشاءالله العزیز یا الله د الله پاک ذاتي نوم دی، الله الصمد، الله بے پروا دی. نو دومره ناشنا عمل دی، دومره ناشنا چې چا هم دا کړی دی، نو نامراده شوي نه دي، مراد یې پوره شوی دی. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مرادونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.